اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ بیا ستاسو سره مخاطب یو د الله تعالی په توفیق سره. نن بیا موږ د نون ساکن او د تنوین څلورمه قاعده وایو. په دې کې څلور قواعد دي: اظهار حلقي، ادغام، اقلاب او اخفاء. نن موږ اخفاء وایو. اخفاء څه ته وایي؟ کله چې د نون ساکن او د تنوین وروسته د حروف حلقي، حروف یرملون، با او الف نه علاوه نور حروف راشي، نو الته کې به پوزې ته आवाज زی او د عمل ته اخفاء ویل کېږي. د عمل ته شی ویل کېږي اخفاء. اخفاء څه ته ویل کېږي؟ आवाज پټولو ته. د پوزې आवाज ته اخفاء ویل کېږي. په پوزې کې आवाज راایستل، لکه انت مثال. دا مثال شو زموږ سره، یا كنت وغیره. دا زموږ سره د مثال شو. اوس کتاب والا څنګه لیکل دي؟ کله چې نون ساکن او د تنوین نه وروسته 15 حروف راشي، نو هلته کې به اخفاء کېږي. او 15 حروف څه شي؟ تا، ث، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، دا شانت کې صاد، ضا، طا، ظا، فا، قاف او کاف وغیره. دا حروف دي زموږ سره. دا به څنګه؟ ځکه چې ما چې کوم تعریف وایم دغه آسان دی. دا حروف سړي ته نه یادېږي. کله چې د نون ساکن او د تنوین وروسته د حروف حلقي، یرملون، با او الف نه علاوه نور حروف راشي، هلته به شی کېږي اخفاء به کېږي. ځکه چې حروف حلقي راشي نو شی به کې اظهار حلقي به کې، حروف یرملون کې ادغام کېږي، په با کې اقلاب کېږي. او الف خو ساکن دی، نو د ساکن ټکي نه وروسته بل ساکن ټکی نشي راتلی، ځکه چې په هغه باندې تلفظ نه کېږي. الف په خپله ساکن نه، د دې وجې نه هغه هم نه راځي. دا 14 حروف شو. شپږ حروف حلقي، شپږ حروف یرملون، 12، یو با 13، یو الف 14. نو بقای 15 حروف پاتې شو. دا 15 حروف چې کله نون ساکن او تنوین وروسته راشي، نو په دې کې به پوزې ته आवाज زی او د عمل ته موږ څه شی وایو؟ اخفاء ورته وایو. نو راځئ چې د کتاب نه دې عملي پریکټس وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. انزلنا كتب قیمه. یعنی کتب قیمه بنوي. کتب قیمه. پوز ته به आवाज په دې کې بیایو. په کوم ځای کې به نه بیایو؟ کله چې تی وروسته حمزه ها، عین ها، غین خا موجود نو پوز ته به आवाज نه بیایو، نور به پکې بیایو. ګویا دا سبق یاد کړئ. انذرنا شیء قدیر رسول کریم. فانصب، یعنی فانصب بنوي. فانصب پوز ته پکې आवाज بیایو. بدم کذب، بدم کذب، بدمین بنوي. بدم کذب پوز ته پکې आवाز بیایو. عند، یعنی اند بنوي. یعنی خلک کوئی اند، نو اند نه، عند پوز ته پکې आवाज بیایو. عین به صحیح ادا کو. تنسا انت كنت أمة قد حبا جما، حبا جما. دا د کتاب ولا موږ ته د پریکټس لپاره الفاظ راکړیو. ان شاء الله زه امید ساتم چې په دې پریکټس کې تاسو زما سره کړي، دا زما سم دوهراو کړي. ان شاء الله زه امید ساتم چې دا به تاسو ته یاد شوي. راځئ چې حاضر وکړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إني أنعمتك إظهاري حلقي. أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. نو ساکن ورسره سواد راغلی. حروف حلقي یرملون، با او الف سره تعلق نشته، نو په دې کې شی وشو اخفاء وشو. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر. إنه ساكن وسط راغلي. حروف حلقي يرملون با سره تعلق نشته، نه الف ته نشو شو اخفاء شو. ان طهر بنوي. ان طهر داسي بوي. طهر بيتي
الطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. تلك تنينوسا لام شد بي إدغامي تامشو يا إدغام بلا هن. وأرنا مناسكنا وتب علينا فرابني زيد وأرنا نبارك بوي وتب باقي قلقلا. أرنا مناسكنا ديوانا نون ألف زبناكي ألفي مندا عليك يا إلين ناكي ألفي مندا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.